قرآن په دې انسان باندې یو یادګیره نه کوي ورته. قرآن وی ولقد کرمنا بنی آدم. الله وی د آدم بچو لوگوں دے نظر اوچت کئے، لگ سوچ اوچت کئے، لگ غړی اوچته کئے او په دې کائنات باندې لگ نظر واچو. کرمنا بنی آدم، د آدم اولاده تد خو ما په دې دنیا کې ډېر لوی عزت درکړ دی او د مشرۍ تاج مې ستا په سر باندې ایښی دی. تمام مخدول مې عالم ګرځولی، لوی لوی قوتونه او لوی لوی طاقتونه چې دا دنیا پې آباده ده دا ټول ستا په قدمونو کې پراته دي. ولقد کرمنا بنی آدم. او بیا خدای وی وحملناهم فی البر والبحر. دته هما خو د بر و بحر لارې اساني کړي دي، د په هغې باندې ما روان کړی دی، هغې تسخیري کائنات مې د ده په لاس کې ورکړی دی. او بیا ورزقناهم من الطیبات، پاک رزقونه ما د انسان ته ورکړي دي. او فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خدای وی زما د مخلوق یو لوی تعداد دی، خو په دې ټولو مخلوقاتو کې ما د فضیلت او د کرامت تاج ما د دې اولاد آدم په سر باندې ایښی دی. الله پاک چې د انسان ته هغو مسلمانانو وروڼو د کرامت ورکړی دی، دوه قسمه کرامت دی. یو مادي کرامت دی او بل روحاني کرامت دی. مادي کرامت د انسان ته دا ورکړی دی. که تاسو خیال کړي په دې ټولې دنیا په دې مخلوقاتو باندې نظر واچوئ نو دا انسان یې داسې پیدا کړی دی چې خدای وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. په دې ټولو کائنات کې بهترین شکل او د سانچې انتخاب یې چې کړی دی هغه د انسان دپاره کړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا ښکلی شکل، دا ښکلی نمونه، دا ښکلی وضع قطع چې دا په رنګ سره هم نه متاثره کېږي. که په تور رنګ یې درله درکړی دی خو دا انسان په دې تور رنګ کې هم ډېر ښکلی ښکاري. که دله داسې زیړ رنګې غوندې رنګ ورکړی دی په دې کې دا انسان نور ښایسته ښکاري. او که دله سوربخنې رنګ ورکړی دی، که دله ګندمګون رنګ ورکړی دی، که دی سپین پوسته یې ګرځولی دی، په هر رنګ کې دا سانچه خدای داسې فټ کړې ده چې خدای وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او دا د خدای ډېره لویه مهرباني ده. او بیا د هر انسان په ذهن کې خدای دا چولی دي چې زه ډېر ښایسته یم. څوک ځان ته بدشکله نه وي او نه ویلی شي. هر انسان چې د شیشه کې وګوري نو په خدای کې ګدی وي په کائنات کې ښکلی حسن الله خو ماله راکړی دی. دا د الله هغه مادي کرامت دی چې د انسان لی ورکړی دی. بیا که تاسو دی ثقافت او دی بود و باش او دی ناستې ولاړې دی خوراک او سکاک ته وګورئ نو بیا د انسان د ټولو حیواناتو نه یو جدا ګرځولی دی. دا ډنګر خوراک څنګه کوي، د وحوشو طیور خوراک څنګه کوي، دا نور حیوانات څنګه کوي. لیکن د قرآن د دې مادي نعماتو باره کې د انسان ته یو پیغام ورکو. ورزقناه من الطیبات. ما د دنیا هغه څیزونه چې پاک څیزونه دي ستا د صحت دپاره فایدهمند دي او هغه طیب خوراکونه او رزقونه الله وی ما ستا دپاره منتخب کړل. ستا د ژوند او مزاج مې داسې پیدا کو چې دې کې مې د هغې استعداد او صلاحیت واچو. دا مادي نعمات دي په دې انسان باندې. زه په مخه بیا دا بدن وله څومره ښکلی ورکړی دی، په څلوربول یې نه دی ګرځولی، دوه خپو باندې لاسونه یې ولې څنګه ورکړي دي، ژبه یې ولې څنګه ورکړې ده چې اظهار د ما فی الضمیر کوي، سترګې ورسره څومره یې ورکړي دی کوم ځای پورې ګوري، غوږونه یې ولې څنګه د ښکړي چې د چارو طرف نه دی اوري. او بیا لوی د لوی انعام یې په ده باندې مادیو کې دا کړی دی چې عقل یې ولې ورکړی دی. دا عقل خدای پاک د نور مخلوقاتو ته د نور حیواناتو ته دی ورکړی. لوی اوښ دی ستا ماشوم بچي له خدای دومره استعداد ورکړی چې د دې عقل په بنا باندې افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
چې دا اوښ څنګه پیدا شوی دی خو یو لوی د اوښ یو رمه هغه د یو ماشوم بچي ته نه لاس کې نیولي او په مخ یې روان کړي د هغه عقل دی او بیا د عقل یې درله دومره ګرځولی دی الله اکبر نن سبا خو د عقل نتایجو ته ګورئ اثراتو ته ګورئ چې دا انسان د کم ځای نه کم ځای ته خدای پاک ورسو دا مادي انعامات دي دا کار جناتو ته نه دی ورکړی زمونږ په ذهنونو کې دا پراته ده جناتو ته خلک لوی خلک وایي خو لوی نه دي هغه هم د انسان تابع دي هغې ته دا کمال نه دی ورکړی ته بیا هغه له داسې نه دی ورکړی څنګه چې د انسان له ورکړی دی انجینیرنګ جناتو ته داسې نه دی ورکړی څنګه د انسان ته یې ورکړی دی دا مشینری دور کې چې څنګه رالل دفاعي ساز و اسمان سازو سامان چې کم طریقې د انسان ته خولې ده دا بل چاته نه خولې د مادي نعمت چې د الله د طرف نه یو باران په د انسان باندې کېږي وړوکی انسان دی 5 فوټه 6 فوټه انسان دی خو دلی دا عقل دومره لوی عقل ورکړی دی چې د دنیا کائنات د ده نه مسخر شلل دی په هواګانو باندې روان شو دی په دریابونو کې روان شو دی په هغه ځایونو ته ورسېدو چې کوم ځایونو ته رسایي د عام ذهن خبرې نه وي دی وجې نه خدای ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر نن په ننني دور کې د حملناهم فی البر والبحر یو واضح صورت د سړي په ذهن کې راځي چې کله فضایي سفر سړی کوي او کله دریابي سفر سړی کوي نو په دې دریاب کې خواوشا کې ټوله اوبه وي او په دې کشتۍ کې یا په دې جهاز کې چې سړی ناست دي هو سیف سړي ته بالکل په هغه ځای کې د دنیا نه دی کټ وي او دلته دا آیات د سړي په ذهن کې راشي وحملناهم فی البر والبحر دا انسان ما په کوم ځای باندې خدای وی روان زه د مصر نه یو ځل حج له راتلم 3 ورځې سفر په دې بحري جاز کې سویز نه راغلی وم جدې پورې دنیا نه کټ سړی د بحري سفر هغه نظاره د انسان ته ولې وحملناهم فی البر والبحر او فی البر په دې ګاډو باندې نن چې ته روانېږي دا مزلونه د څومره لاندې شللو او دا دنیا څومره راغونډه شلله او بیا دا دنیا ګلوبل ویلیج ته څنګه راغلله دا هغه کرامت انساني دی چې ټوله دنیا په یو میز باندې تا ته پراته وي ستا دا یوه خبره چې دې ځای نه کېږي دا د قطب ګوټ پورې محدوده نه پاتې کېږي دا د دنیا ګوټ ته په دغه وخت باندې ورسي دا هغه ګلوبل ویلیج دی وحملناهم فی البر والبحر دا دنیا ټوله ورته داسې راغونډه کړله او بیا ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا دا مادي انعامات دي تر دې پورې مسلمانانو ورونو د دې مادي انعاماتو په حواله سره چې ګورئ نو د انسان د بیماری دا خپل خدای مهرباني وګرځوله په ده باندې دا مرګ ولا هم یو مهرباني وګرځوله ثم ماته فاقبره دا هم خدای د کرامت یو شکل دی لورکه چې اسلام دا هغه د انسان ته وخو غړي تاسو وګورئ نور ډنګر چې مردار شي کوم ځای ته وغورځي او انسان چې مړ شي ثم ماته فاقبره څنګه په عزت سره خخای او بیا الحمدلله په اسلام چې کومه طریقه ورته خي فطري دین دی دا نه وي ورته چې سپوته واچوي چې وخوري دا ورته نه وي چې اور کې اوسېږي دا ورته نه وي د دریاب ته وغورځوي دا ورته نه وي چې چاړه راوالي ټوکړې ته کټ کوي دا ورته نه وي خیر دی پوخې کوي په نورو یې وخوروي نه د دې انسان هغه کرامت څنګه په ژوند باندې نو دارنګې په مرګ نه وروستو د مړي کرامت یې وله هم ثابت وګرځو دا مادي نعماتو دایره یو ډېره لویه وسیله ده مسلمانانو ورونو خو دې سره خدای په دې انسان باندې یو دویم کرامت چې دله ورکړی دی واقعي کرامت دی نو هغه روحاني دی دا خو د دنیا کافر او مسلمان او هندو او عیسائی هر یو ته دا مادي نعمات دي لیکن مسلمانانو ورونو
کم کرامت چې دای ولا ورکړی دی دې باندې یو بل تاج د په سر باندې خو هغه د روحاني کرامت و. هغه روحاني کرامت دا و چې خدای پاک دا انسان چې دنیا ته پیدا که نو د خپل صفاتو مظهر وګرځو. قرآن وی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خدای فرشتو ته وی په دې ځمکه کې خلیفہ پیدا کو. یو د خلیفہ دا تصور دی زمونږ د عام ذهن کې پروت دی چې سیاسي حواله سره د خلافت یو تصور دی. دا هم صحیح معنی ده. خو یو د صوفیانو په دې باندې خلافت یو تصور دی. صوفیا داوی د خدای آدم ته احتیاج نه و چې آدم په دې دنیا باندې پیدا کو یو کرسی ولا جوړول او په دې کرسی باندې ضرورت چې زه آدم ته راځم او دا کرسی ماته حاجات پیږي زما ضرورتونه پیږي دا نظام به ته چلای. خلیفہ خدای ته وایي چې اصل نه نو قائم مقام د هغه په ځای باندې کار کوي. نو خدای چې ورته وایي انی جاعل فی الارض خلیفہ نو صوفیاوی د خلافت تصور داو چې رب کائنات کم صفتونو سره متصفو او رب کائنات د کم محاسنو د رب کائنات کم صفاتو دا د انسان د پیدایش نه بغیر د پټو. خدای رزاقو خدای ډوډۍ ورکوي. فرشتي چې فرشتي ډوډۍ نه خوري نو د خدای د رزاقیت مظاهره نه کېدله. فرشتي بیماری کېږي نه خدای شافي دی شفا ورکوونکی دی. اوس فرشتي خو بیماری کېږي نه نو د دې به څنګه پته لګي چې الله شفا ورکوونکی دی. دارنګې فرشتو کې حاکمیت نشته محکومیت دی د خدای محکومی دی. نو د حاکمیت مظهر د خدای چې هغه به څرګندېده څنګه به څرګندېږي د صفاتو مظاهر پیدا کولو نو د الله هر صفت چې څومره واخلې د هغې دپاره مظهر پکارو. نو انی جاعل فی الارض خلیفه خدای وی زه دنیا کې فرشتو ته وی خلیفہ پیدا کوم چې دا به زما د صفاتو مظهر وي او زما صفتونه به د انسان په واسطې سره دنیا کې ظاهریږي. خلیفہ دا معنی شلوي. دیو جن فرشتو چې ورته وي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. فرشتو ورته وي دې ته هغه قوت بهیمي په نظر باندې راغی ځکه ملکی قوت دی نو ملکی قوت ته بهیمي نمایان شو. وی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. خدای وی نه او دی ورته ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. خدای وی انی اعلم ما لا تعلمون. تاسو ته پته نشته چې دې کې کم کسان د پیدا کوم چې زما د صفاتو مظهر به دې ګرځي وي. دې وجه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای وی كنت کنزا مخفیه زه پټه خزانه وم ما اراده دا وکړله چې زه ظاهر شم د خلکو ته دا خزانه ظاهره کما نو ما د دې دپاره دا انسان پیدا کو. نو د انسان پیدایش دا د روحاني کرامت ته چې الله دله ورکړی دی او دا کائنات چې څومره کې دا انسان پیدا کړی دی او دا کائنات ولا پیدا کړي دي نو دا رب کائنات هغه روحاني تاج د انسان په دغه باندې سر باندې کېښو چې د دنیا ته د عظمت مخکې تکي. د روحاني حوالې سره مسلمانانو وروڼو ته بیا لومبی سیس چې ورکړی دی نظریه یې ورکړې ده یو سوچ یې ورکړی دی یو فکر یې ورکړی دی. دا په د انسان باندې روحاني مهرباني ده د خدای چې دی داسې نه دی ګرځولی. دغې نظریې ته عقیده ویلې کېږي. نو الله لوی کرم په دې انسان باندې دا کړی دی چې دله ښکلې عقیده ورکړې ده. او آدم علیه السلام چې کله دنیا دی را رخصتو نو ورته یا بني آدم اما یاتینکم منی هدا هدایت به زه تا ته رالیږم لار به درته زه ښیمه. نو دا لار ښودل د انسان ته او د کائنات کې د مخلوق ته لار ښودل
دا ذمہداري خدای واغستله. نو چې خدای دا ذمہداري واغستله نو دی له کتاب الله او بیا دی له رجال الله دا دواړه راواستول. نو دای په دې انسان باندې د هغه کرامت تکمیل وکړو چې انبیا علیهم السلام ورته راواستول. نو ولقد کرمنا بني آدم، خدای ما په دې اولاد آدم باندې ډېر لویه مهرباني وکړله. وحملناهم فی البر والبحر، دته مې کوم شریعت ورکو که دی د کره ارض باندې په کوم ځای کې پیدا کیږي نو د شریعت احکام د هلته رهبري کوي. که دی د اسمانونو ته لاړ شي نو هلته مې د دپاره کومه شریعت ورکو. حملناهم فی البر والبحر، که دی د دریاب دننه لاړ شي بیا مې د احکام مقرر کړي دي. چنانچه که تاسو خیال کوئ د شریعت کوم احکام په د انسان باندې دي، که دی په سپوږمۍ باندې د ځان له قرار جوړ کو هلته پاتې کېدلې شروع کو، که دی د دریاب په منځ کې پاتې کېږي کوم ځای ته چې لمونځ به دی کوي، کوم ځای ته چې دی شریعت احکام د ده دپاره دي، دی چې کوم ځای کې الله خپل هغه نظام ورته جوړ کو. بلکې دا علما خبره کوي وی وحملناهم فی البر والبحر، رب کائنات که دا انسان کوم ځای ته ځي نو دی خپل په نظر کې کو دی که بر و بحر کې د خدای نه پټېدی نشي، هر ځای کې د خدای سره تعلق جوړي وي. ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. او بیا به د دې عقیدې په حوالې سره په دې کائناتو کې په دې دنیا کې ما مختلف قسمه مخلوق پیدا کړه. دا د عیسایت سره تعلق دی، دا د یهودیت سره تعلق دی، او بیا دا د اسلام سره تعلق دی. دا مختلف نظریې وي. فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. په دې ټولو کې غوره نه غوره بهتر نه بهتر لار چې ما دې امت ته وښوله هغه د امت محمدي په شکل کې به ورته وښوله. دغه روحاني کرامت ته مسلمانانو رونو چې خدای د دې اولاد آدم په سر باندې ایښی دی. یو روحاني کرامت ته د انسان هغه د دې نه یو مخکې دی، هغې ته وایي عشق، محبت. دا صرف خدای انسان پیدا کړی دی. د انسان ته د خدای د ځان سره د مینې او د محبت لارې ښودلي دي. دا د الله خاص مهرباني ده. ولقد کرمنا بني آدم، خدای ما په دې اولاد آدم باندې ډېر لوی عزت مې ونه ورکو. د دې عزت په څه سره؟ د دې عزت په دې سره دی چې د ده زړه کې الله د مینې درد اچولی. والذین آمنوا اشد حبا لله، دا مینه الله خپله مینه هغه د انسان ته ورکړې ده. دا د تصوف سره چې تاسو څومره وابستګي ده دا نور څه نه ده. په دې زړه کې د الله مینه پیدا کوي. بس دا درد، دا څومره تګ و دو چې تاسو کوئ، دا څومره خانقاهي نظام په دې دنیا کې جوړ دی، دا صرف دې دپاره دی چې د انسان دا زړه کوم دی انسان دنیا ته ورکړی دی، د دنیا په ځای باندې دی د خپل زړه خدای ته ورکړي. بس دغه یو محنت دپاره تصوف دی. دا زړه چې کوم دا قرار او یو بصیره دلته پکار وه، د الله بصیره دلته پکار وه، نو د انسان د خپل د زړه خیر الله ته ورکو. د تصوف بنیادی مقصد دا دی چې په دې طالب باندې محنت وشي چې لکه تا د زړه چې کوم خیر الله ته ورکړی دی، چرته د عهدې ته ورکړی دی، چرته د دنیا ته ورکړی دی، چرته د پیسې ته ورکړی دی، چرته د زلفو ته ورکړی دی، چرته د شونډو ته ورکړی دی، چرته د حسب ته د عصبیت ته دی ورکړی دی. دا ټول نسبتونه پرېږده، راځه دا زړه یو خدای ته ورکړه. دغه څیز دپاره دا تصوف ستاسو څومره چې روان دی، دا خانقاهي نظام دا دغې دپاره دی مسلمانانو رونو. دې وجې زموږ د علما دا وایي دا کمال الله دی، کرامت دی انسان نه بغیر فرشتو ته هم نه دی ورکړی. فرشتو کې تابعداري ده، فرشتو کې تابعداري چې کم وخت کې پیدا کړي دي، کم عبادت کې پیدا کړي دي، نو یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم
خدای چې ورته سوی زره بر مخکې رستو کېږي نه ویفعلون ما یؤمرون نافرمانی تصور پای کې نشته دی او دا د انسان کرامت دی چې قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا د خدای دی انسان له کرامت ورکړی دی چې په دې کې یو طرف ته قوت بهیمی پیدا کړی دی بل طرف ته قوت ملکی پیدا کړی دی او دا قوت بهیمی او قوت ملکی دا دواړه په یو بل سره تصادم کې رواني او د تصادم میدان کې دا انسان کامیاب شي د قوت ملکی په دې قوت بهیمی باندې غالب شي نو دته دا کرامت دا دی چې د غلبې دا توفیق د تور کړ دی وي ولقد کرمنا بني آدم بیا دا شو قدردانو مسلمانانو رونو دا نسبت الله د اسمانونو ته هم نه دی ورکړی دا نسبت الله د بوټو ته هم نه دی ورکړی نو قرآن دا آیات چې واخلي خدای وی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال الله وی ما یو امانت پیش کو خدای پیش کی امانت علی السماوات د اسمانونو ته ما د امانت اوچت کړ اسمانونو وی چې صاحب دا لوی سیارې درله اوچتولی شو دا نور او دا سپوږمۍ درله اوچتولی شو خو دا کوم امانت چې ته راکړې دا امانت نشو اوچتولی ان عرضنا الامانة على السماوات والارض زمکه ته وی دا امانت اوچت کړ خدای وی ما دې زمکه ته وی زمکه دا هم نشو اوچتولی دا خزانې درله ازمولی شم دا دهات او دا څومره د سونا او چاندي د دنیا دا زمکه کې دا اوبه د هر څه درله د ښکولی شم خو دا امانت نشم سنبالولی والجبال دی غرونو ته خدای پیش کو گویا دا یو عام اعلانو اسمانونو ته دا امانت تاسو واخلئ زمکه ته وی تاسو واخلئ غرونو ته وی تاسو واخلئ قرآن وی فابین ان یحملنها یو تیار نشه دیتا واشفقنا منها ویریدل هم یراوا دا نشو برداشت کوله دا ګران کار دی دا منګ نشو چتوله وحملها الانسان خدای دا امانت چې هر کله انسان ته ما پیش کو ما انسان ته ته دا امانت واخلا وی لبیک د سینوډه بوله زه د امانت ته تیاری کوم امانت اسمانونو نشو چتوله کوم امانت زبکه نشو چتوله کوم امانت دی غرونو نشو چتوله انسان دا امانت اوچت کو دا امانت وسه شي مختلف توجیهات تاسو وګورئ چې تفاسیر ته لاړ شئ خو یو بهتره توجیه په دې کې دا ده ان عرضنا الامانه خدای ما د مینې د امانت د زمکې د اسمانونو ته پیش کو ما وی راشه تاسو د عاشقانو ګرځئ زمکو ته مې تاسو عشق واخلئ اسمانونو ته مې تاسو عاشقان شلئ غرونو ته مونږ وی چې تاسو عاشقان شلئ فابین ان یحملنها دې عشق ګرانه دنیا ده عشق نشو سنبالولی د دې میدان نه یو فابین ان یحملنها واشفقنا منها ولی عشق ګران شی دی که نه ها عشق کې خود سر قربانولی عشق کې ژوند قربانولی نو د عشق میدان ګرانه دنیا وه ځکه اسمان ورته هم تیار نشو ځمکه هم تیاره نشله غرونه هم تیار نشو وحملها الانسان انسان ورته لبیک وایي زه تیار یم خو د قرآن د دوستنۍ آیاتونو ته لږ وګوره د علما لږ سوچ وکړئ قرآن وایي انه کان ظلوما جهولا یاره غټ ظالم دی دا انسان او ناپوهه سړی دی عجیبه خبره ده امانت اسمانونو اوچتو اسمانونو انکار وکړو ځمکو انکار وکړو غرونو انکار وکړو نه وي تیار دی عشق ته او انسان وي زه تیار یم او د انسان د تیارۍ نه وروسته کوم صفت یې وکړي غټ ظالم یې ته او غټ جاهلي مولانا روم دا مسله حل کړې ده دلته دې توجیهات ډېر کړي مفسرینو مولانا روم وایي اصل خبره دا ده چې کله الله پاک دی دنیا ته دا پیشکش وکړي چې زما عشق واخلئ زما مینه واخلئ زما محبت واخلئ اره ما نه په دې زړه کې ځای راکئ
ما برداشت کوي نو زمکه موږ دا نشو برداشت کولی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن ته ټینګ نشلل. یو د موسی علیه السلام خدای ته وی ربي اریني انظر الیک ولن ترانی ولكن انظر الى الجبل. نو چې الله لغوندې انوارات په غره باندې کوه تور باندې داسې وغورځولې پلوشې وغورځولې نو ټول غر تس نس شو فخر موسی صعقا. لیکن دا انسان دی د څومره مضبوط شو د دا زړه دومره زړه دی چې دې زړه قرآن له ځای ورکو دې زړه د خدای توحید له ځای ورکو دې زړه توحید سره سره د خدای مینې له ځای ورکو. نو د انسان دا زړه دا چې الله پیدا کړی دی دا دې له پیدا کړی دی چې د خدای مینه به دې زړه ته راځي. نو چې خدای پاک عاشق شه دا انسان نو مولانا روم وی د عاشق دوه خوبیانې دي. یو عاشق چې والی دی ظلوم وي دا ظلومن جهولای چې ورته ویلي که نه دا په دې عشق باندې دی. ولې ظالم عاشق همیشه دپاره ظلوم وي په ځان باندې زیاتې کوي او چې ځان باندې زیاتې ونه کړي دی عاشق نه وي. ظلومن یې ورته ځکه ووایي عاشق همیشه دپاره دا د خدای عشق دی چې دا مسلمان راپاسي او دا سر د خدای په دربار کې ورکی چې خپل د دې نفس نه تیر شي د دې نه بې خبره دی د ځان باندې زیاتې کوي خو د دې زیاتي یو نتایج د په ذهن کې دي هغه نتایجو ته د مخکې ګوري د ځان هم قرباني کوي. تاسو وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زندګۍ مبارک کې دوه اتیا جنګونه شوي دي. ویشتو جنګونو کې پیغمبر خپله تللی دی. 50 جنګونه د سرایات شوي دي پیغمبر نور لیږلي دي او په دې 82 جنګونو کې صحابه مرګ ته چې دی خوش آمدید ویلی دی. دا په ځان باندې زیاتې په دې میدان کې کول دا کمال دی. یو صحابي دی غالبا عمر ابن حارث رضی الله تعالی عنہ دی. یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تقریر ته ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقریر وکړو خطبه یې ورکړله او په هغې کې وفرمایل د جنت تذکره یې وکړه بیارض السماوات والارض. یاره جنت ډېر لوی دی هغه د ځمکو د اسمانونو عمره خو د هغې صرف پلندوالی دی. نو دا عمر ابن حارث را پاسېدی او چغه یې وکړله بخن بخن یا رسول الله هی قربان واه 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 واه. حضرت ورته وایي دا څنګه بخن بخن کوي وی صاحب چې دومره لوی جنت دی رجا نکونه من اهلها کیدای شي چې یو ګوټ کې مال هم خدای ځای راکړي وي. پیغمبر ورته وفرمایي انت من اهلها یا عمر ته جنتي وی ښه وی او نو کجوري په لاس کې وي 15 وي که 6 وي ویره چې دا کجوري خورم او دا ژوند تېرومه والله ان لحیات طویله لحیات طویله دا خو ډېر اوږده ژوند دی بس کجوري وغورځولې او د احد طرف ته په مخه باندې روان شو چې شهادت یې نصیبه وګرځي. دا هغه ظلومن دی چې ځان سره د خدای رضا دپاره په ځان باندې زیاتې کوي سړی. ولې دا زیاتې به کوي که نه د پیسې میسې چې ته وګټلي او بیا ساته وي څلېښتم روپۍ راکړه تا ته وایي زه عشر راکړه تا ته وایي مثال تو سره نصف عشر راکړه. دا سختي یخنۍ کې د سمبر او په جنورۍ کې سهار باندې وختي خوب درله راغلی سهار په دې یخنۍ کې پاڅې او په دې یخنۍ کې اودس کوي او مونځ کوي او ځان راځي د خدای دربار کې حاضري کوي په دې ګرمۍ کې ماسخوتن څومره سختي وي دغه وي تاله خوب راغلی لیکن هلته تا یو درد دی هغه دا چې د نفس باندې به زیاتې کوي دغه ظلوم دی چې د نفس د قوت بهیمي تقاضا دی دا نه منم دا ظلومن دی
نو په دې ظلومن هله به دا انسان کامیابیږي انه کان ظلوما جهولا چې د متصف وي په صفت د ظلوم سره او بیا قرآن ظلوم ورته ووي او مخکې یو جهولا عاشق همیشه دپاره د انجام نه باندې نظر نه ساتي که په انجام یې نظر وساتو خو خبره ختمه ده که نه بیا خو هېڅ عشق نه دی دې وجې نه دی انجام ته نه ګوري دی قدم اخلي دی ترقي کوي په مخه باندې مسلمان په مونځ کې دې ته نه ګوري چې زما الله اکبر ووي اره زما دا مونځ رسوم که نه رسوم زما دغه مونځ دی چې ما الله اکبر د الله رضا دپاره ووي بس حاضري زما قبوله شلله نو دی جهولن د دې نه بېخبره دی چې زه به مونځ ته رسم که نه به رسم حاجي د کور نه را روان شه حج له ځي ته پته نشتي جهولا دی ما ته څه پته ده چې زه به حرمینو ته رسم که نه او که په لاره کې مړ شو شریعت ورته زه موافق ستا د حج وشوي ظلومن جهولا نو جهول همیشه دپاره وي هغه ته وایي چې د انجام نه بېخبره وي دا جاهل هم د انجام نه بېخبره وي نو دا د عشق صفت دی د انسان کمالات دي صاحب خدای وي ولقد کرمنا بني آدم یاره ما دا انسان ته ډېر لوی عزت ورکړی دی په دې اولاد آدم ته ځکه دی ما عاشق ګرځولی دی خپل دا زما عاشق دی الله اکبر خدای خپل عاشق وګرځو نو دا مولانا روم وی چې کوم د خدای عاشق کیږي نو هغه د خدای معشوق وموي وي خدای خپل د عشق دپاره د داسې سړي انتخاب نه کوي چې خدای ته خوښ نه وي دې وجه تاسو دې کلمتان حبیبتان للرحمن کې یو توجیه کړې ده چې دا حبیبتان للرحمن چې یو سړی د خدای صفتونه وی په خولې باندې نو وی الله دې سړی محبوب وګرځي او د محبوبیت د وروسته والا محبیت ورکي مولانا روم وی که تږی په اوبو پسې ګرځي د اوبو هم ضرورت دی چې هغې له تږی میلاو شي که وږی په ډوډۍ پسې ګرځي د ډوډۍ هم ضرورت دی چې وږی ورته میلاو شي نو وی دا انسان د الله محبوب شي نو چې الله محبوب شي نو بیا د خدای محب وګرځي نو د الله د کم زړونو انتخاب کوي دا مخکې خپل محبوب وګرځي نو بیا د دې زړه انتخاب وکړي ولی ځکه د ده دا څومره پورې چې دی د خدای محبوب نه ګرځېدلی نو ځکه طیبوالی نه راځي چې دی طیب شي نو علی الله خپل لمینې دپاره منتخب کی قرآن وی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک د پاک سوچي نو چې کم په زړه باندې د کم صوفي په زړه باندې الله الله راشي د کم صوفي په خولې باندې سبحان الله راشي په کم ژبه باندې الله اکبر راشي نو پوه شه چې د ده زړه خدای د ځان دپاره قبول کړی دا د خدای د محبوبینو کې دی وي خدای والذین آمنوا اشد حبا لله دا مؤمن چې والی ده د خدای سره ډېره مینه ده وي ډېره مینه ده ډېره مینه ده دا مینه د دنیا په هېڅ څیز کې نشته دی چې څومره مینه الله د دې مسلمان په دې زړه کې د ځان سره پیدا کړې ده او زمونږ د نقشبندیه سلسله کې خو بیا بله روانه ده هغه وایي دی وو لطایفو باندې چې قلب ته ځي نو د الله په دې قلب کې دا د خدای عرش دی القلب عرش الرحمن صوفیا وي دا د خدای عرش دی دلته د الله بصیرۍ او بیا الله په دې باندې اویا زره پردې داسې اچولي دي نو کله چې دا صوفي راپاسي د الله دا ورد شروع کی نو په دې سره دی د اویا زره پردې تدریجن د شلی تر دې پورې چې دی د الله کوم عظمت ته د کې په زړه کې پروت دی هغې ته دی ورسېږي دا خدای د انسان له دا کرامت دی دا صوفیات څومره چې لګیا دي دغې دپاره دې زړه کې دا درد پیدا کړه دې زړه کې دا مینه پیدا کا دې زړه کې دا محبت پیدا کا دې زړه باندې محنت وکړه د وجه پیغمبر وی الا ان فی الجسد لمضغه ستا په دې بدن کې وړي کومې ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب محنت تخ کوي دې چې په زړونو محنت وشي
دماغو محنت، د بدن په نورې حصې باندې محنت، په لاسونو محنت، په اخپو محنت، دا ټول تبدیلی به هله راځي چې د زړه دنیا بدل شي. بس نن تاسو چې څومره دلته راغلي یئ، ستاسو د دې راتلو تکه یو درد ځان سره ویسئ چې د زړه دنیا بدله کړئ. بس د زړه دنیا د بدلولو کوشش وکړئ چې دا زړه دنیا کومه ده دا د غیر الله ته مه ورکوئ، دا یو الله ته ورکوئ. دغې ته طریقت وایي. زړه نه د غیر الله تصور وښکل او یو الله ته زړه ورکول دغې طریقت دی. ډېر خلک داسې دی سادهګان یاره بیعت په شریعت کې نشته دی. ډېر سادهګان پکې راوي طریقت نشته دی. دې غریب ته پته څه ده؟ دی د دې درد نه خبر کوم ځای دی. اره تصوف شه که طریقت شه، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژوند مبارک کې باقاعده د صحابو تربیت شوی دی. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، او لار ښیي باقاعده چې په کومو کې به د مرید تربیت کوي. حضرت په دور مبارک کې د زړونو دنیا به په داسې یو محفل کې بدلېدله، په داسې یو مجلس کې به بدله شلله. لیکن چې کله د تابعینو دور راغی نو هغه دور کې بیا له قرب په ځای بعد راغی، نو بیا د محنت شروع شو او محنت باقاعده په زړونو باندې محنت شروع شو چې راځه دې زړونو کې د غیر الله کوم مثبت پروت دی دا ترې راوکاږي. بس دغه تصوف دی، لا اله. او چې زړه نه یو ځل داسې زوځي که نه نو څه به راشي؟ الله به راشي. دې ته حقیقت وایي. نو په لا اله کې طریقت دی او په الا الله کې حقیقت دی. دا د حقیقت ته رسایي د طریقت نه چې ځي هله به کېږي چې د لا اله الا الله ذکر به کېږي. او قرآن ورپسې دا کلمه کې یو درېمه جمله راله محمد رسول الله. نو دا علماوی دا شریعت دی وایي. نو درې واړه څیزونه په کلمه کې دي، طریقت هم دی، حقیقت هم دی او شریعت هم دی. خو دا سفر چې کوم کېږي د دې طریقت دا سفر چې کېږي حقیقت ته د زړه دنیا چې بدلای او دا زړه یو خدای له ورکوي، دا به د شریعت نه بغیر نه کېږي، د محمد رسول الله د دامن سره د وابستګۍ نه بغیر نه کېږي. دی وجه نه خانقاه چې وي دې کې به د شیخ او د مرید د دواړو په زړونو کې د غیر الله نه به یې خالي کړي. صوفي ته صوفي هم د دې وجې نه وي چې دی به د زړه نه د غیر الله تصور وکاږي. نو چې د غیر الله تصور یې وکړو دا زړه به یو الله ته ورکړي او دغې ته توحید وایي. خو دا به هله کېږي، دا په عقل سره نه کېږي، دا په ریاضتونو سره یوازې نه کېږي، دا به شریعت سره کېږي، اتباع نبوي سره. محمد رسول الله کې د دې ته اشاره ده. ګڼې که ستا خیال دا هندوان لږې ځان غرق کړه د غوا په میتیازو لاندې غوشیان خوري. دا کرونا چې راغلې وه هندوانو به دا خبره کوله وي د غوا میتیاز اسکئ. په قهر د خدای اخته دي. دا بمبړان څومره چې واخلي ځان یې مړ کو، لیکن حقایق دنیا پې نه کولاویږي. دا به هله کولاویږي چې د زړه دنیا بدله شي او د زړه دنیا نو دا به په اتباع سنت سره کولاویږي سیب. او دا به دا معارف په سړي باندې د پیغمبر په تابعدارۍ کې چې د پیغمبر تابعداري نه وي، د سنتو سره دشمني وي، د بدعاتو ترویج وي، چرته د صوفي د خانقاهي نظام کامیابېدلی نشي. دا د الله رضا به دې کې هله راځي چې دې کې به دا د بدعاتو د غلطو خبرو نه به یې پاک ساتي، د پیغمبر د دامن سره به واسطګي ویده دي. دې وجه نه مولانا روم وایي تغلا در قتل غیر حق بران، تغلا در قتل غیر حق بران. وی د لا دا توره د غیر الله په قتل باندې چې کله راوچته شلله
نوی در نگر آخر کې بعد الله چمان وی لګو دی وګوره د الله چې ور سره خپل د دې الله سره کوم سلوک وکړو نو رسو څه شي پاتې شوی مولانا روم ایمان ده الا الله باقی جمله رفت و یو الله پاتې شو لا د الله نه ما سوا د زړونو نه کم د غیر الله تصور هغه ټول د زړونو نه وکړوي یو الله پرې خوي او مولانا رومي شاده باشه عشق شرکت زوس زفت او افرین عشق پتا باندې چې د خدای عشق ستا په زړه کې راغی نو د معشوق د ما سوا صبر دنیا وا هغه ټول دی اوس زولو لاړه ختمه لیکلو ایو شاعر وی ولو خطرت لی فی سواک ارادتون یومن علی قلبی حکمتو بردتی وی خدایا زما په دې زړه کې د تا نه ما سوا که د بل چا تصور هم راشي لاړم زه خو مرتد شلم بیا خو زما څه ځای نشته دی وی تا هغه د زړه مینه ده چې په دې میدان کې مسلمانانو وروڼو سړي ته نصیب کیږي راځه اوس آیات معنی شروع کا خدای ولقد کرمنا بنی آدم اره ما اولاد آدم ته ډېر عزت ورکو د عزت مې ولا دا د مې د خپل عاشقانو په فهرست کې شمېر کړ دا مې راده ته زما عاشق شي او عاشقو مې هله چې معشوق مې وګرځو ولقد کرمنا بنی آدم نو عزت مې ولا ورکو ای هی 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 قسم په خدای دی په کائناتو کې د دې نه بل عزت نشته دی چې خدای تا د محبوبینو په صفت کې او خپل محبینو په فهرست کې دی واچي د دې نه غټ صفت نشته نه بادشاهي ده نه وزارتونه دي نه حکومتونه دي دا قلندري او دا فقیري د کائنات لوی مهرباني ده او لوی عزت دی د انسان لپاره دا تا چې ګیره درته خدای نصیب کړې ده دا پټکې درله په سر باندې ایښی دی دا تسبیح درله په لاس کې راکړي دي او د دې خولې نه دی الله 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 خیږي د دې نه بر عزت ځای څنګه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ارے میں نے انسان کے یہ دلوں میں اپنی محبت ڈال کر دنیا پر اس کو بڑی عزتی اور دنیا کا یہ مخدوم عالم بنا دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بر و بحر نہ مراد سیر افاقی اور سیر انفسی دی سیر افاقی سنوریہم آیاتنا فی الافاق اوہ د زړه دنیا چې بدل شي دو دا روح چې دی دا نفس مطمئنه د ځان سره کی وی راځه اشنا دواړه یو ځای کیږو دواړه یو ځای شي نفس او روح خو نفس نفس اماره نه وځي نفس مطمئنه شي نو بیا د روح راضیه مرضیه دواړو یو بل سره یارانه جوړه شي یا ایتها النفس المطمئنه دا روح دی نفس ته وي ای تا خو اطمینان مرتبې ته رسېدلی ارجع الی ربک راځه ما سره خو بیا ورته مخکې وي فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي ځان سره روان کی نو چې ځان سره روان کی نو قرآن وی سنوریهم آیاتنا فی الافاق دته سیر افاقی سیر افاقی شروع شي ناس په فرش باندې خو مطالعه د عرش کوي د ناس دلته وي خو زه دلته چلیږي هو د عالم ناسوت نه وځي عالم ملکوت ته لاړ شي د عالم ملکوت نه راوځي عالم جبروت ته لاړ شي او د عالم جبروت نه راوځي هو صاحب عالم لاهوت ته لاړ شي په دې عالمونو باندې د تیریږي او د هر یو ځای جدا جدا بولی ده د هر یو ځای جدا جدا ماحول دی دې ته سیر افاقي وي صوفیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم بیا واپس راولي نو بیا سیر نفسي شروع شي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق تردي پوری دی تا دا حقیقت واضح شي أنه الحق پا دیزلے کے دا یو درد کی دی چه پا کائنات کے دا خدای نما سوا نور سوک نشتر حتى يتبين لهم أنه الحق نو دا سیری آفاقی او سیری انفسی چی شروع شي دا حملناهم في البر والبحر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ارے میں نے اس کو بر و بحر اس پہ بٹھایا
ناس په ځمکه دی خو مطالعه به کوي ناس په ځمکه دی دریابونو کې دنده لګیا دی اوهو په دې زړه کې دریابونه راشي په دې زړه کې عرش راشي په دې زړه کې اسمان او د ځمکې تصور او خاکه راشي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق دا هغه حملناهم فی البر والبحر دی او بیا مخکې وایي ورزقناهم من الطیبات یو دا رزق دی مړه ډوډۍ خوري یو رزقناهم من الطیبات احوال په د باندې منکشف وګرځم اوهو دې کله د خدای دربار ته رسي کله دې مفاتحه شروع شي صوفیا ورته وایي مفاتحین رستو اوهو مواجهه شروع شي مواجهین رستو مجالسه شروع شي مجالسه رستو اوهو بیا مکالمه او محادثه شروع شي خبرې د خدای سره کوي ناس په ځمکه باندې لیکن خدای سره خبرې کوي څه ورته وکړم بیا تر دې پورې ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بیا پاک رزقونه دته نصیب کوم پاک برخه دل ورکما حظ وافر ولا ورکم قرب خداوندی ولا ورکم چې د ناس په فرش باندې وي زړه کې چې کله دی او خبرې ته ګوري استخاره وکړي د خدای سره مشوره وکړي خدای ورته دا کار کوه دا رزقناهم من الطیبات دی دا بیا رزقناهم من الطیبات دی چې د فساداتو د فتنو په دې دور کې د اتباع سنت یو لار د تور کې د زړه چې په دې لار باندې لاړ شه حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی چې لار درته نه معلومیږي استفت قلبک د زړه نه دې تاسو کا خدا قلب هلي چې دا قلب د الله د عشق نه ډک شي د خدای د عشق په دې نور سره د منور ګرځېدلی وي ورزقناهم من الطیبات او دته پاک رزقونه دا د خدای وافر دي دا نه ضروري چې د نه د کرامتونه ظاهريږي دا کرامتونه چې دي که نه دا خوږې ګولۍ دي ګورې دا نه چې پیر باله پیري چې د کرامت ظاهريږي دی د په هوا باندې ګرځي پیر باله پیري چې د دریابونو کې ګرځي نه د پیر معیار چې ګوري د ګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره د قرب دی دغه دینداری څومره ده د مسکی کنه کوي د روزي نسی کنه سي د حلال رزق تلاش کوي کنه کوي حرامونه خپل جامه بچ کوي کنه بچ کوي معیار دا وګرځیدو نو چې دا فهم خدای د تدکی نو رزقناهم من الطیبات دا پاک رزق دی چې خدای د لورکو بیا ورته ځان وخی بیا ورته د پیغمبر قرب وخی اوهو بیا د مشکات النبوه سره د یو تعلق داسې جوړ شي چې حدیث کراله انما انا قاسم والله یوتی پیغمبر وای زما د امتی د دې زړه د دې قرب د اتصال زما د زړه سره وشي نو بره د خدای د طرف نه کم فیض ته په مشکات النبوه باندې راځي هغه مشکات النبوه د دې خادم زړه ته خدای پاک منتقل کیوي دا کله کیږي د هله چې د زړه دنیا وي بدل شي او اخیری خبره وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا اوهو دې کې بیا هم مرتبه وګرځوم خدای وي چا تاسو مرتبه ولا وګرځوم چې د په سلوک کې رواني من يطع الله والرسول اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا مراتب دي څوک د سلوک مرتبه کې قبول کی او څوک د سلوک نه مخ کی هغه د صدیق مقام ته ورسي او څوک د صدیق نه مخ کی څوک د صلوح مقام ته ورسي او څوک د صلوح نه مخ کی من النبیین والصدیقین والشهداء د شهدا ته ورسي دا شهدا یو نسبت ته چې د خدای مشاهده د تکیږي دا د خدای مشاهده چې د تکیږي دا تقریبا د مفاتحه او دارنګي سید د مواجهه او د مجالسه او د محادثه رستو دا کیږي د سلورو مرتبونه چې تیر په دې 15مه مرتبه کې بعد ته شهود ورسي شهود دا شي چې د الله د وحدانیت لا
سبق دته دمره ماضی هو ګرځي چې د غیر الله د نظر نه بالکل لاړ شي روک شي. مولانا روم وی باری دیگر از جان و فکر و دل برداشتیم یار آمد در میا ما از میا برخواستیم. وی د خدای تصور می په دل و دماغ باندې ذات داسې غالب دی چې د غیر الله تصور می د سوچ او فکر نه وته دی. ما ته دا پته نه لګي چې د دنیا کې د خدای نه سوا هم نور لا څوک شته او که نه وي. او مخکې وی یار آمد در میا ما از میا برخواستیم. وی تر دې پورې چې زړه کې مې خدای له ځای ورکو نو ځان را نه هم روک شو چې زه هم چېرته څه یم او که نه یم ځان را نه روک شوي. او بیا په مخ کې ته دا وی با فنا رو تافتیم در بقا دریافتیم بے نشان را یافتیم از نشان برخواستیم. دا به هله کېږي چې د فنا نه وروستو سړی بقا ته لاړ شي. نو دا د مشاهدې صفت دی بیا. او د مشاهدې نه چې ورسي مخکې ته نو بیا صدیقیت دی. وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ارے کسی کو صالح بنایا کسی کو سلوک کے راستے پر ڈالا عمر بھر زندگی بھر وہ خادم بنا سلوک کے میدان میں آگے سفر سے جاری رکھا ہوا ہے. اور کسی کو سلوک سے آگے لے کر اس کو آگے لے گیا. کہاں پر لے گیا؟ من الصدیقین و شہداء و صالحین. اس کو مشاہدہ کرایا شہید بنایا اس کو مشاہدہ کے مرتبے تک پہنچایا. او د دې نه مې چې مخکې کو نو صدیقیت نه بیا بره مرتبه نشته دی. بیا نبوت دی او نبوت په کائنات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبي نه راځي. دې وجې نه که چېرته د یو سړي په زړه کې دا پرېوتله چې زه به نبي شمه دا مرتد دی. دا بیا مرتد دی. د نبوت تصور کول او اقرار یې وکړه چې د نبي شلم غیر د پیغمبر نه وروستو چا د نبوت دعوه وکړله دته مرتد ویلی کېږي. ځکه د نبوت دایره هغه چې دی خدای بنده کړې ده په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې. هو فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. د نورو مرتبو کې دی راتللی شي. اخري خبره مې درته وکړه مسلمانانو وروڼو. دا کوم محنت چې شروع دی تاسو دا ستړي کوئ دا الله الله کوي دا ذکر کوي دا فکر کوي دا مراقبه کوي. د دې تخ یو مقصد دی مسلمانانو وروڼو زړه دنیا بدله کوي. راځئ چې نن د اجتماع په دې مبارکه محفل کې دا اهل الله دا علما نه پوهېږو چې دې کې به څوک داسې الله ته نږدې د هېڅ پته نشته دی. زمونږ په دې ګیرو زمونږ په دې پټکو نشي کېدای شي دلته یو رب اشخاص حال مدفون بالابواب لوقسم بالله چې په دې محفل او مجلس کې څوک داسې ناست دي چې د هغه د وجې نه خدای موږ له هم توفیق راکړي دا خبره وکړو. نو نه پوهېږو چې دې محفل کې هغه اهل الله به ناست دي چې دا زړونه به خدای ته ورکړي. راځئ نن دې مبارک محفل او مجلس په حوالې سره دا دومره تکلیف تاسو کړی دی بس دقه یو درد د ځان سره ویسئ چې راځئ د دې زړونو دا دنیا به بدلو. دا زړونو به بدلو. دا زړه چې موږ کوم غیر الله ته ورکړي دي دا زړه چې کې د موږ د غیر الله بصیره ګرځولې ده دا د حب جاه او حب مال او د دې کیسونو دپاره او دې کې بیا په موږ د بیمارو شکار شي روحاني بیماري باطني امراض را باندې راغلي دي. راځئ د دې ټولو نه په سید کې زړه سره توبه وکاږو او د توبې نه وروستو دا به د خدای سره واده وکړو چې خدایا زما دا زړه ځان دپاره قبول کا. نو دې دپاره به درد ځان سره وړئ. زما د زړه نه دا دعا ده چې الله دې مولانا طاهر صاحب ته بهتر توفیق نصیب وګرځي او د مخلوق د زړه د دنیا بدلولو توفیق دې الله نصیب وګرځي. الله دې ستاسو د دې محفل او د مجلس په دې برکت سره زموږ د زړونو دنیا هم بدله کړي.